السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو په ټول روغ جوړ به وئ. کفایت شاه چې د پښتو مشهور سنگر دی، هغه یو ځل بیا د قتل په الزام کې جیل ته ورتلنه شو او د څوک قتل کړی دی او دا یې ولې قتل کړو او څنګه یې قتل کړو. مینوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې ګورئ، ویډیو سکیپ نه کړئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي کوم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساعت ټالی نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. د پښتو ژبې مشهور سنگر کفایت شاه باچا چې د دې نه مخکې هم په یو قتل الزام کې ګیر شوی و چې د هغې نه بیا په عدالتونو کې کیسونه یې وچلول. د هغې نه بعد بیا هغه کسانو سره بیا روغه وشوله. د هغې نه بعد بیا ته مینوالو کفایت شاه مخکې د دې نه هم همدغه شانتې خلکو سره جنګ جګړه کړې وي او کس یې پکې ایښتی، خو اوس بیا دغه شانتې پیښه مخې ته راغلې ده چې کفایت شاه بیا یې دوه کسان یې قتل کړي دي او د هغې نه بعد بیا پولیسو نیولې دي. او مینوالو دا پیښه کله مخې ته راغلې؟ په 22 جنوري باندې د اویس او د حمزه ډلې د کور د پاسه دویم چت کې د فیصل علي او د راشد علي ډلې قتل یې کړی دی. اویس خلک چې دی نو د کفایت شاه خلاف یې بیا رپورټ وکړلو، خو پولیسو په اسانه باندې دوی ته لاس نه واچولو. پولیسو چې ټول تفتیش هر یو شی چې وکړ نو دغه مړی بیا کفایت شاه کړي. اوس چې دی نو غټ قاتل چې دی دا کفایت شاه دی. مینوالو د دوی په هره باندې ستاسو یې نه څه خیر؟ موږ سره خپل رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمن نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساره ټالی نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.